دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو 3 کسان و 3 کسان هغه 3 کسان په لاره باندې روانو باران شو په ډېر سخت باران راګیر کړل یا الله د باران نه کوم ځای کې ځان پټ کړو غر دی هغې غار کې ورته یو سوري او سورنګ ورته ښکاره شو هغې غر کې چې کوم غار و دا 3 واړه هغې ته ورلل 3 واړه پکې کېناستل چې کله دا باران بند شي او زلزل ختم شي بیا به د دې ځای نه ځو د الله شان ته ګوره د غر نه یو ګټه را پرېوته بعضې وخت کې که ستاسو خیالي نو د اخبارونه هم لیکي وي تو دا ګرګیا په سړک باندې د غر نه ګټې را پروزي یو ګټه را پرېوته او هغه ګټه چې را پرېوته نو هغې غر کې چې کوم غارو بلکل د هغې په دې خوله کې ونښته دوی باندې هوا رڼا پې بند شو د راوتو هېڅ لاره هم نه وه خوراک بند شو اوبه بند شو اسکاک بند شو بس دی اوس قبر دی بس لاره نشته څوک شته نه چې چاته آواز وکړي چې دا ګټه تې لر کړي خو رب العالمین خو شته که نه 3 واړه یو بل ته وایي یاره اوس زموږ دپاره هېڅ څوک هم نشته چې موږ سره امداد وکړي خو داسې چل وکړئ لږ په خپلو اعمالو عملونو باندې لږ نظر واچوئ چې کوم عمل تاسو خالص د الله د رضا دپاره کړي عمل به الله ته وسیله وګرځو د هغې په برکت به الله دا ګټه اخوا کوي یو کس ورته وایي یو زما یو عمل شته خالص د الله د رضا دپاره هغه الله ته مخکې کوم نو دې څه وایي یا الله زما مورو ډېره زیاته بوډۍ وه پلار مې او دا پلار مې هم ډېر زیات بوډه و الله زمونږ ګزران دا په پیو په ګډو چیلو باندې و ما به چیلې سرولې زما ښځه م وه زما واړه بچي مو په هغې باندې به مې ګزاره کوله نو چې کله به ماښامې ما چیلې راوستې نو ما به چیلې ولشلې او ما به پی راوړل او ما به وی زما د مور او پلار حق په ما باندې د بچو نم زیات دی نو ما به ړومبې جام راوړ نو په مور باندې به مې پیوسکل او په پلار باندې به مې پیوسکل نو چې دا مور او پلار به الله زما ماړه شو نو بیا به مې د هغې نه پس په بچو باندې سکل او الله ته په دې باندې ښه خبردار الله تا ته پته ده یا الله یو ځل مې دا چیلې لرې بوتلې وې چتې پاڼو پسې نو چې زه ماسخوتن رالم نو ناوخته نو د خپل معمول مطابق مې د هغې چیلو نه پیولشل نو چې رالم مور مې موده شوې وه پلار مې موده شوی مور مې اوږې اوده وه پلار مې اوږې اوده شوی ما وی که دا مور او پلار د خوب نه راپاسوم نو دام راته مناسبه نه ښکارېده دې خوا زما واړه بچي دي هغه بچي راته په ځمکه باندې لغړېدل او هغوی رنګېدل جړاګانې کولې هغه وږي چې بابا دا پی موږ له راکړه چې موږ پی وڅکو ما په دې اړه کې وی چې نه د پلار د حق خو په ما باندې د بچو نه زیات دی لکه د هغه دغه سوچ وګني په کار خودو چې بچو لی ورکړی وی ما وی چې تر څو پورې د ما مور نیسکلې او زما پلار نیسکلې نو دا پی به زما بچي نسکې ټول اروس په صحرا کې چیلې او سره وه خپې د انسان ماتي ستړي خپې ماتېږي او بیا هم دقه شانتې وي کنډول را سره د پیو په لاس کې او هغه د کنډول مې پلار ته نیولی دی او مور ته نیولی دی ولاړه یم ورسره ټوله شپه بچي په ځمکه لغړېږي جاړي چې کله سار مې مور را پاسېده او پلار مې را پاسېد نو هغه کنډول مې ورته ونیو نو چې مور او پلار مې دواړو پې وسکل د هغې نه پس مې په بچو باندې وسکل الله تا ته پته پروردګاره چې دا عمل مې خالص تا د رضا دپاره کړی دی نو یا الله دا ګټه لږه وخوځوه الله چې اسمان ووینو الله چې واره باندې ولګي الله چې رڼا راته راشي خو چې دغه عملي وسیله که هغه ګټه وخوځېد اسمان ورته ښکاره شو رڼا ولګېده باد پې ولګېد
د دې حدیث مبارک نه معلومیږي مور او پلار سره چې احسان کې، مور او پلار سره ښه سلوک کې، نو دا ښه سلوک او د احسان به د مصیبت په وخت کې ستا په کار راځي.